الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ټول ناول خو ستاسو چې چا په دې ختم کې شرکت کړلی الله رب العزت ته قبول کی او الله رب العزت ته مبارک کی او الله رب العزت ته بار بار د قرآن کریم د اسی د ویلو په تراوو کې د اوریدو او د دې په مفاهیمو باندې په دې په مقصد باندې د پوه کولو توفیق الله موږ له راکړي. بیا دې ورپسې الله رب العزت موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. غالبا ستاسو زمونږ په دې کلي کې اولنی ختم دی که څه مخکې چا نه دی شوی تاسو پکې ډېر تیز لاړئ که څه ښه نو دې نه وروستو کوم چې تراوی دي نو تراوی هسې هم سنت مؤکده دي لازم دي داسې نه چې ختم وشو او بس یو تراوی هم لاړې او ختم هم لاړ هر څه لاړو خبره خلاصه شوه نه دا تراوی د ثابت میاش دا عبادت ته او دا میاش د هر چا یو سیزنی د هر شي یو سیزنی زمونږ دلته کې کله د شلتالانو سیزنی شلتالانو کې بیا قسمونه دي کله د یو نمبري او کله بل نمبري کله بل نمبري دارنګې کله د چیرو موسمي کله د الیچوي خوبانوي او کله پکې بیا د مڼوي دا ځان ځانه سیزن چې دغه سیزن لاړ شي بیا خبره بدله شي. نو دا موسم چې دی نو روژه دا یو سیزن دی د نیکۍ کولو د نیکۍ د ګټلو د الله د رحمت د حاصلولو د مغفرت د میلاوېدو او د جنت ټیکټ میلاوېدل او جنت ته د تلو فیصله کېدل هغه هم په دې روژه کې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په خپله باندې هم فرمایلی او یو دعا هم شوې ده په دې روژه کې عام طور باندې فضایل رمضان کې کله چې فضایل اعمال تعلیم کولی کېږي نو په دې ورځو کې عام طور باندې دغه د رمضان فضیلتونه بیانېږي. نو په هغې کې دا خبره تاسو به اورېدلې همي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې په ورځ باندې منبر ته ختو نو چې په اولنۍ سیړۍ باندې خپه کېښوده وی آمین چې په بله باندې خپه کېښوده نو بیا وی آمین چې په بلې باندې خپه کېښوده نو بیا وی آمین. نو په داسې انداز کې ووایي چې کوم چې خوا کې خلک وو هغو واورېده نو هغو ترې وروسته تپوس وکړو چې تاسو نور کله خو دغسې آمین نه دي ویلي چېرته دغه دې پیرې موږ واورېدو د څه قصه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جبرئیل علیه السلام راغلی او هغه درې خیرې وکړې او هغه خیره کوله او ما په هغې باندې آمین وې نو یوه خیره وکړه نو بیا یې بله وکړه نو بیا یې بله وکړه نو یوه خیره هغه دا وه چې هغه سړی دی تباه شي رمضان دی نو د رمضان هغه ورته مخکې کړو رمضان میاشت پرې راغله رمضان میاشت تېره شوه او ده پکې دومره عبادت ونه کو چې دی پکې بخلی شوی وی دغه سړی دی تباه شي وی ما وی چې آمین. دویمه خبره هغې کې چې کومه شوه نو هغه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جبرئیل علیه السلام خیرې دا وکړې چې هغه سړی دې هم تباه شي چې چا مور و پلار کې دواړه یا یو تن د بوډاوالي په حالت کې بیا موندو او د هغو دومره خدمت یې ونه کو چې دی د هغې په وجه باندې جنتي شوی وی نو دا سړی دې هم تباه شي. نو ما آمین ووی او بله خیره چې وه نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مطابق وه چې هغه سړی دې هم تباه شي چې د چا په مخ کې ستا تذکره وشي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وشي او هغه په تا باندې درود ونه وایي دغه سړی دې هم تباه شي. نو ما وی چې آمین. نو درود شریف هغه هم لازمی شی دی. د پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت یو ثبوت دی او که سړی ووایي نو په دې وینا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دومره څه یا میلاویږي یا نه میلاویږي خو ده ته پې زیات میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې یو پیر درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشره الله پې لس پیرې رحمتونه رالیږي. نو یو پیر ویلو نه لس پیرې الله رحمتونه رالیږي. نو د هغې نه د یو پیر د ویلو نه د الله هغه لس رحمتونه هغه زیات دي. د الله هغه رحمتونه هغه به د هغه د شان مطابقي. او موږ چې وایو موږ خو څه مات ګوډ به وایو. بعضې خلک هغه خو هغه زموږ دا خلک دې طرف ته خو الحمدلله ښه دي. موږ اول نه شروع چې کوو نو د ښی طرف نه کوو او کم چې د ګس طرفه شروع کوي اول نو هغه بیا نه کلمه ویلی شي نه بیا قل هو ویلی شي او نه بیا بعضې نور د قرآن کریم دا کلمات ویل الفاظ ویل دا بیا ګران شي نشي ویلی. ولې د هغه ژبه په کږه باندې په الټه باندې عادت شوي. نو چې اول په کږه باندې عادت شي که نو بیا سیده کېږي نه. اول په سیده باندې عادت شي نو دی بیا کږه ویلی شي. نو چې اول نه دا کږه ژبه سړی شروع کړي د ګس طرفه ده که نه دا بعضې ژبې پکې د ګس طرفه شروع کېږي. نو دغې نه کومه خو چې سړی په دغه کې ورپسې شو دقه شی کوي مسلمان دی او دقه کږه ژبه وایي نو د ده ته بیا دا کلمه ویل ډېر ګران شي. ډېر خلک تاسو به اورېدلي او بیا خاص کر د ووټونو په دور کې بیا زیات دا مسلې جوړیږي. هلته کې هغه میډیا والې تپوس کوي ته دغه ووایه آیت الکرسي ووایه چاته وایي قل هو ووایه چاته وایي دعای قنوت ووایه چاته څه کلمو کې څه وایي دا ووایه. نو هغه چې وایي نو ډېر خلک داسې چې هغه نشي ویلی هغه الفاظ نشي ادا کولی. خاص کر زموږ دا کم چې اخواته علاقې دي د زموږ د خیبر پښتونخوا نه په کته باندې نو دغه علاقو والا خاص کر په دغې شي کې زیات مبتلا دي. نو یا خو هغه کوشش نه کوي. عام خلک کوم چې قاریان دي هغه خو بهترین قاریان دي په پنجاب کې چې کوم قاریان دي نو خو څه ښه قاریان دي. کم د دین سره تعلق دی هغه جدا دي خبره نه کوو. عام خلک چې دي عمومي طور باندې دا خبره ډېره ورانوي. او تاسو هغه د قل هو خبره به اورېدلي قل هو الله احد چې وایي نو ډېر په تکلیف باندې وایي او ډېر په ورانې جاړې وایي. نو خیر خبره مې دا کوله چې د قرآن کریم ویلی او درود شریف ویلی. نو درود شریف الحمدلله مونږ ویلی شو ښه ویلی شو لیکن د الله رب العزت د رحمت مطابق اخو مونږ نشو ویلی. مونږ د خپل شان مطابق وایو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره حق دی هغه مونږ نشو ادا کولی او د الله رب العزت چې څومره حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې معین دی د هغې حق هغه وینا مونږ نشو کولی لیکن د الله رب العزت د طرف نه چې څه کېږي هغه ډېر زیات دي. نو درود شریف په دې ورځو کې په دې روژه کې د هغې اهتمام. بیا روژه ده نو په دې روژه کې دا تبلیغیان حضرات دی لګیایي څه خبرې کوي وایي یو فرض چې سړی وکړي نو 80 فرض ثواب میلاویږي. اورېدلي که نه چېرته نو یو خبره دغه کوي سړی چې نفل وکړي نو د نفلو هغه په فرضو باندې الله بدله ورکوي. نو اول کې مې خبره کړوه دا سیزن دی د نیکو د ګټلو سیزن دی. چې سړی د نفل کار کوي نو هغه د فرضو مقدارې الله رب العزت اجر ورکوي او چې د یو فرض کوي نو الله رب العزت د 80 فرضو مقدارې اجر ورکوي. نو یو خبره هسې ته بله وکړمه چې یو سړی دی منځونه خو زموږ د ټولو دغه حال دی ګډ وډ دي.
ښه سړی هغه دی چې هغه په ورځ کې چېرته یو مونځ وکړي هغه ډېر ښه سړی. او بیا چې د جمعې مونځ کوي نو هغه هم ډېر ښه سړی چې جمعه دین وي که نه جمعې په ورځ باندې راځي نور مونځونه که نه کوي نو هغه هم ډېر ښه سړی. لیکن دا مونځونه زموږ نه پاتې کېږي دغسې چې دا مونځونه پاتې کېږي نو د یو مانځه د پاتې کېدو دا تبلیغیان حضرات چې کوم په دې فضایل اعمال کې کم حساب کړلی نو ماله نه راځي هغه چې هغه په حدیث کې نشته خو هغو ځان له ضرب ورکړلی او هغه ضرب نه هغه شی ویستلی 100 کروڑه او 100 لکه 2 لکه کاله څه قصې کوي نو هغه ماته نه دی معلومو. لیکن هغه وایي اتیا حقبه حدیث کې چې راځي اتیا حقبه چې دی نو دی به په جهنم کې د یو مانځه د وجې نه سوځي. مونږ خو مسلمانان یو الحمدلله او زمونږ ایمان دی په قبر باندې هم ایمان دی او په آخرت باندې هم ایمان دی. یو ورځ به بیا دوباره دا خلک راپاسي کوم چې مړه دي دا به بیا راپاسي حساب کتاب به کېږي بیا هلته کې جنت دی او جهنم دی دغه دوه ځایونه دي. الله رب العزت ته موږ د جهنم نه وساتي الله دې موږ جنت ته تلونکي جوړ کړي. خو خبر دا ده چې خلک خبره کوي د بوډۍ زویه څه خو بویه نو څه خو کول پکار دي که نه دقسې یو سړی ناسي نو کار نه کېږي. هغه چا ویلي وی دا کومه چپه چې روانه وي که نه دا هره چاپه چې ده دا چپه چې راپاسي نو دا اعلان کوي دا وایي چې لاس د مټو زور به دی په خپله پورې باسي که ته لاس وهې لامبو وهې نو پورې وځې به او که لامبو نه وهې بس دغه به جوړي به دی که نه نو دا سین کې چې سړی پورې وځي نو دی څه نه څه به کوي حرکت به کوي د لاسونه به خوځوي نو هله به پورې وځي. نو زموږ هم دغه د پورې وتو یو ځای دی جنت ته د پورې وتو یوه لار ده. پیغمبر دا قرآن کریم کې الله رب العزت وایي وما منکم الا واردها نشته ستاسو نه هیڅ یو تن مګر هغه په دې باندې راتېرېږي ښه په دې جهنم باندې به ورتېرېږي جهنم باندې به راځي. نو چې جهنم باندې راشي نو موږ اورېدلي پل صراط دی په دې جهنم باندې له پاسه دی نو په دې باندې بعضې خلک هغه جو د اسمان د پړق په شانتې به پورې وځي او بعضې خلک به جو هغه به په طولان باندې روان وي او څه په څه باندې څه په څه باندې نو چې کله ځي نو د چا د پورې وتو چې فیصله شوې ده نو هغه به پورې وځي لیکن نور چې جو هغه پکې کته وغورځېږي. او دا خبره دلته کې زموږ خو د بعضې ګپیان پکې مو نو مولي صاحب بیان کو وی چې د پل صراط دا پل چې دی دا د ویښته نه نری دی او دا د تورې نه تیره دی او دا دومره مزل دی چې 500 کاله به سیده ځي او 500 بره خیږي او بیا به په کت به غځي نو دا 1500 کاله مزل دی په دغه پل باندې. نو هغه ورته وی بیا هلته کې زما د چا واده خو نه دی چې زما خو دلته پاتې شم که نه چې دومره نری دی نو بیا چېر کومه او دومره اوږد دی. نو دغه پل چې دی نو دا پل دومره د چا د پاره دی دا موږ اورو وایي چې کله سړی پورې وځي جنت ته ورسي دروازې ته دی به ووایي من خو اورېدی چې دلته پل صراط یا پل صراط کوم ځای کې دی من خو ونه لیدو پل صراط باندې خو موږ پوه نه شو. نو دا یې بعضې خلک په هوا باندې لاړ شي نو هوا باندې چې ځي نو هغه د مختلف جازونه دي په هوا باندې چې ځي نو هغه څه په یو قسم رفتار کې ځي یا فاصله طی کوي ټیم او بعضې چې دی هغه په دغه کې موږ لسم کې غالبا چې ونو په دې کې نهم کې که لسم کې انګلیش کې خبره وه شهباده صاحب یاد یې که نه نو هغې کې چې دا دومره رفتار دا راکټ چې کوي نو دغه رفتار که موږ په خپله باندې شروع کړو یو داسې شی چې هغې باندې موږ رفتار وکړو نو د پېښور نه کراچۍ ته دا به موږ په 2.5 منټه کې ووهو څه خبره وه که نه نو دغې هغې رفتار باندې د پېښور نه واخله کراچۍ پورې تقریبا 1200 کیلومیټره لار ده او هغه وهلی کېږي په 2.5 منټه کې نو څه به شي زموږ دا جازونه چې دي که نه دی چې کله وایي په ډبل دغه باندې انجنو باندې شي که نه
نو پاکستان کې د دې راګرځېدل بیا ګران دي. پاکستان کې راګرځېدی نه شي. پاکستان دومره خو پاکستان تاسو ته معلوم دی وړوکی دی، څه ستار غونډه کې دی، نو یو طرف ته خو اوږد دی او د بل طرف ته فاصله ډېره کمه ده. نقشه کې سړی ګوري که نه، نور هسې په دغه باندې خو کته په ځمکه باندې خو ډېر شی دی، خو نه بهرحال د هغې جهاز د راګرځېدو دومره نه دی. نو دغه جهاز چې راګرځي نو په راګرځېدو کې په دې ټن کې نه یو ټن چې دی که نه هغه نه شي کولی. نو خبره داسې ده چې دغه فاصله په لږ وخت کې طی کېږي. نو هغه به وایي چې دا موږ خو ونه لیدو، هغه پولیس رات یې ونه لیدو، نو هغه به وایي دا ستا دپاره نه و، نورو خلکو دپاره دی. نو دا کراچۍ ته چې سړی ځي که نه، نو بعضې خلک د دې ځای نه کښېني چې هلته کې کوز شي، او بعضې خلک د دې ځای نه پسې ځي جو دغه ته منګور ته پسې لاړ شي، منګور نه ځي، او بعضې پېښور نه، بعضې اسلام آباد نه. نو دا فاصلې طی کوي او هغه ځي نه هغه ځي. او بعضې خلکو دپاره اسانه دلته کې کور کې وخېږي او هلته کې په لږ ساعت کې په د ګینټو په دغه کې هلته کې ورسي. جهاز چې پېښور نه یا د اسلام آباد نه رسي نو تقریبا پاوکم 2 غنټې، 1.5 غنټه، پاوکم 2 غنټې، 2 غنټې دغه ټیم اخلي. لیکن دا هغه عام جهاز دی، چې کوم خاص جهازونه دي نو هغه بیا زر رسي. نو بهرحال خبره مې کوله چې هغه پولیس سیرات هغې باندې تېروتلي هر سړی پورې وځي. نو دلته کې په دې دنیا کې د هغې د پورې وتو دپاره یوه لار جوړول غواړي چې سړی څه اعمال دومره وکړي چې په هغې باندې په اسانه باندې سړی ور تیر وځي او په اسانه باندې سړی ورسي. نو دلته کې اوس دا سیزن دی. ما یو خبره چې کوله، ما یو خبره درته کومه، زموږ نه منځونه قضا شوي دي ډېر شی که نه ده، او نو ډېر شی به قضا شي. نو په کار دا دی چې هغه منځونو موږ وس نه تحیه وکړو، یو قصد وکړو، عزم وکړو دغه منځونه چې دي دا به کوو او آینده دپاره به منځ نه پرېږدو. منځ کول او نه کول وایي دا د اسلام او د کفر په منځ کې فرق چې دی نو هغه منځ دی. چې سړی منځ کوي نو دی مسلمان دی، چې منځ نه کوي نو دی د کافرو په شانتې دی. بیا هغه ته بیا خبرې نورې اوږدې دي، خبرې هغه پسې نه کوو، خو د مسلمانۍ او د کفر په منځ کې فرق منځ کول دی. نو موږ خو الحمدلله مسلمانان یو، نو منځ به کوو، منځ به نه پرېږدو. او دا کوم منځونه چې پاتې شوي دي نو په دې روژه کې ټیم شته. د دې ډېرو خوبونو نه ښه دا ده چې سړی څه نه څه وکړي. زموږ پښتو کې پخوا به خلکو وی چې خوب که شب او روز خاورې به واخلي. نو چې سړی شپه ورځ خوب کوي نو څه به میلاویږي؟ خاورې به هېڅ به میلاو نه شي. او نو خوب چې دی نو په اندازه باندې دې ته روژه نه وایي چې سړی ثابته شپه دارون کی او سحر پېشمنۍ وکړي، سحر مونځ هم وکړي او د مانځه نه وروسته وده شي. داسې کسان پکې ما لیدلي چې د مازدیګر مانځه نه وروستو چې کله لږ ټیم پاتې دغه ته څو د روژه ماتې ته هغه ټیم را پاسي سترګې مږي او څو د بعضې پکې جومات ته راشي. شته پکې داسې خلک ثابته ورځ دای په خوب کې تېره کړه نو دې ته به سړی څه روژه ووایي؟ روژې په خوند باندې خو دی پوه نه شو. روژه خو د په بیدارۍ کې روژه ده، په خوب کې خو هېڅ خوراک نه کوي. روژه چې دا روژه نوم دی د څه شي؟ د نه خوراک نه څښاک. بعضې کارونه دي د هغې د نه کولو. نو دا په خوب کې چې سړی یې نو دغه کارونه سړی نه شي کولی، نه خوراک کولی شي، نه څښاک کولی شي، نه بعضې نور کارونه کولی شي، خوب کې نه کېږي. نو دا خپله روژه چې ده نو دا خالص په خوب کې تېرول نه دي پکار. ټیک ده، د عامو ورځو په لحاظ سره سړی دې پکې آرام وکړي. ځکه چې شپې تراویح کړي، د پېشمنۍ له پاسېدلی، آرام دې پکې وکړي. دا نه چې نه دی کوي، لیکن ثابته شپه، ثابته ورځ هغه په خوب کې تېرول نو دا ښه کار نه دی او دا د صحت دپاره هم ښه نه دی. دا روژه چې ده الله رب العزت چې د انسان باندې لازم کړله، څوک یې چې نیوی شي هغو باندې، نو په دې کې د اندروني کم سیسټم چې دی نو هغه الله برابر کوي. لیکن چې یو سړی وایي چې نه زه یې نه برابر کوم، نو اوس هغه سره څه کوې؟
ځکه چې د هغه خپل معمولات پسې بدل کی، د ورځې نه شپه جوړه کی، د شپې نه ورځ جوړه کی. نو دا خو الله رب العزت وایي نه ما شپه د آرام دپاره پیدا کړله او ورځ هغه مې د خورېدو دپاره، د ګرځېدو دپاره، د کار کسب دپاره، د دې دپاره پیدا کړله. نو هغه موږ خبره الټه کړه، د ورځې ګرځو، د ورځې د شپې ګرځو، د شپې شپه رونو او د ورځې بیا لګیا خوبونه کوو. نو دغه خبره ښه نه ده. نو خبره مې کوله چې دا کوم منځونه چې پاتې شوي دي زموږ نه، چې دغه منځونه موږ په دې ورځو کې راوګرځو، نو الله رب العزت به پکې ثواب لکړي زیات راکړي. ځکه چې فرض سړی کوي که نه هغه به سوی په اویا باندې، نو چې سړی دغه قضا منځونه کوي طریقې اسانه ده. سړي باندې منځونه پاتې دي، ډېر شی منځونه دي، پته نه لګي چې څو دي. نو د دپاره پکار دا دی چې د خپل اندازې مطابق هغه خپل منځونه وکړي، سر ته یې ورسوي، لږوړې پې اخوا ته هم ورواړئ، پته نه لګي کیدای شي د ده نه بعضې وخت کې منځ په داسې طریقې باندې پاتې شوی د ده په اندازه کې نه وي. نو مثال په طور باندې دا 5 منځونه دي. په دې کې دی چې اوس قضا منځ کوي، نو د هر یو مانځه سره دی کوي، که هر مانځه سره نه کوي بل ټیم یې کوي هم کولی شي. مکروه وختونه چې دي هغې نه علاوه په هر وخت کې کیږي. نو یو سړی بعضې خلک موږ خو په دې بعضې نیتونو پورې نښتي یو که نه، نو نیت پکار دی، خو هغه دومره ورپسې هم نه چې زموږ دا خلک نیت کوي نو هغه د بل سړی هم د کار وباسي، خوا کې چې کوم یي او په خپله باندې هم هغه رکات تی لاړ شي. دلته کې سړی دغه امامتي ولاړه ده، نو هغه راغی، هغه نیت کومه، نیت به وکړم او نیت مې کړلی، هغه لګیا دا خبرې کولې، 3 رکعته فرض ده، 3 رکعته داسې په د امام پسې. هغه سړي وی نه دې وکړو نه به یې وکړې، ما زه دې د کار وبیستم. نو هغه خبره داسې بل سړی د کار وباسي، هغه ګاونډي چې دی نو هغه چې خدای دې داسې چلو کم اوس، هغه ګاونډي د کار وباسي. نو ګاونډي د کار دغه نیت پسې دومره هم ورپسې کېدل نه دي پکار. نیت اصل کې د زړه دی، د زړه قصد او ارادې ته نیت وایي. په خولې باندې سړی وایي مختصر الفاظ. زموږ په دې جنازو کې هم دا قصې کېږي، سړی هلکه جنازې له ولې نه راځي، وایي جنازه کولی شم خو هغه نیت یې رال نه راځي. هلکه هغه نیت چې دی هغه نیت ته ګزار که اخوا ته، نیت پکې هغه نیت چې کوم موږ په دې عربۍ کې د کواسې دا مصیبت جوړ کړلی. په دې مدرسو کې هم دا ویل کېږي او په دې څو د ابتدایي دغه کې سکول کې خبره او دغه خبره ده. هسې مختصر هسې ویم نه، یو سړی وایي چې نیت کومه، نو د جنازې نیت دې څنګه کوي؟ په پښتو باندې دې وکړي، د دې مړي د جنازې مونځ کوم، په د امام پسې الله اکبر، خلاصه ده، دغه ته ضرورت نشته، د دې مړي د جنازې مونځ کوم، په د امام پسې الله اکبر، په خولې باندې وایي، یو دقه سې دې وایي. موږ چې فرض مونځ کوو نو د ماسپښین فرض کوم، نو د ماسپښین فرض هغه الله ته معلوم دی، تا ته معلوم دی چې هغه څو دي. یو سړی وړوکی وي هغه ته به نه معلوم، بیا دا ویل کېږي څو دي څو نه دي. نو هغه که یو سړی دقسې ووایي که نه د ماسپښین فرض کوم، په د امام پسې الله اکبر، یا که 4 رکعته پکې وایي چې ودي وایي که نه وایي نو ضرورت پکې نشتی، ځکه د ماسپښین فرض دي 4 رکعته، په هغې کې څه اخوا دې خوا پکې نشتی. ها کله کله سړی په سفر کې یو هغه دا دې وایي د ماسپښین سفرانه مونځ کوم په دې وخت، خلاصه ده. نو یو سړی دی چې مونځ کوي نو مونځ دې په دې طریقې باندې وکړي چې نیت کوي نو دغسې دې وکړي. د زمانه چې د ماسپښین اولنی مونځ قضا شوی دی یا اخرنی قضا شوی دی، د اخرنی دې ووایي ځکه چې دې طرف نه داسې ورو ورو لاړ شي په ریوس باندې نو زیاته به ښي. نو اخرنی مونځ چې زمانه کم قضا شوی دی د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماښام یا ماسوتان یا سحر هغه کوم، نو الله اکبر هغه مونځ دې وکړي. نو دا مونځ اخرنی دی مثال په طور باندې. نو چې دا اخرنی دی نو دا چې د وکړو نو اوس اخرنی کم پاتې شو، دا پاتې شو، نو بیا به وایي په سباله چې کوي یا په بل وخت کې کوي ورپسې چې بیا کوي د ماسپښین مونځ، نو بیا به وایي د ماسپښین اخرنی مونځ کوم، نو دا به وکړي. نو چې دا یې وکړو نو دا اخرنی پاتې شو، صحیح شو که نه؟ او چې دا یې وکړو دا وشو نو بیا دا یو اخرنی پاتې شو، نو بیا به وایي ماسپښین اخرنی مونځ کوم په دې وخت الله اکبر،
اصل نو دا اوس ورو ورو ځي په کته باندې به رواني ان اخرني منځونه ورو ورو ختمیږي به نو خوښه یې وده که نه او نو چې دغه منځونو خیال موږ وساتو بل روژه ده په روژه کې دا بعضې بد رد ویل کنځل کول دا اسیم بدکار دی او په دې روژه کې بیا زیات او یو خبره ته دا وکړم چې په دې نن سبا دور کې دا کوم چې اوسنی کوم ماحول دی کوم جوړ شوی دی په دې کې هر یو سړی چې ګورې نو هغه سیاسي طور باندې یو ته بد وی بل ته ښه وی د یو سپکه وی یو د بل بده وی نو زه په خپله باندې په دې کې یم که د چا ښه ویلی شی ووایه که نه شي ویلی بد یې د سره مه وایه کافر دي که نه هغو د هغو کفر چې دی نو هغه یقینا چې کافر دي او ډېر بد خلک دی د هغو که د بد ونه وی نو الله دې نه رانسي چې تا د هغې د څه دی جو بایډن دی اوس مخکې ټرمپ او د هغې نه مخکې څه شی ته وایي بوش و او د بوش نه منځ کې پکې دغه بل یو اوباما دا نو دغه ټول کافر وو د هغې بد رد ویل هغه موږ باندې لازم نه و سوا قیامت کې الله موږ تپوس کې تا د دې جو بایډن بد ویلي که نه ویلي چې د هغه د بدو تپوس موږ نه کوي نو دلته کې د خپل چې کوم مسلمان دی هر څه چې دی په ګناهونو کې به هغه اختی هر څه کې وي لیکن مسلمان خو دی که نه د هرې درجې مسلمان دی مسلمان دی زموږ پاکستانی دی پاکستان کې الحمدلله اکثریت هغه د مسلمانانو دی ای به پکې بعضې قادیانان او بعضې څه به پکې کافر به پکې هندوان به پکې سیکان به پکې نور شینو پکې لیکن اکثریت زموږ ملک هغه د مسلمان ملک دی نو چې د بل بد موږ نه وایو په فیسبوک باندې چې ګورې نو هر یو سړی لګیا دی څوک په یو پسې بد وایي څوک په بل پسې بد وایي نو ته په هر یو پارټۍ کې چې خو زموږ پاکستان دی جمهوریت دی تا ته اجازت دی هر یوې کې چې یا د خپلې صفت کې کوه خو د بل بد مه وایه ولې د بل چې بد وی نو دې ته غیبت وایي او غیبت اسم ګناه دی او بیا په روژه کې جو ښه ګناه دی او د غیبت په باره کې راځي چې غیبت چې دی که نه د دې سزا د دې ګناه یو خو د غیبت ګناه چې دی که نه یو خو قرآن کریم کې الله رب العزت وایي چې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ستاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې دې وخوري خوښوي څوک هر یو سړی به وایي نه دا خو څوک د خپل مړ سړي انسان غوښې څوک نه خوري او بیا د مړ رور د خپل رور مړ او د هغه غوښې خوراک دا خو بیا نور ناروا ده نو دا هر سړی الله رب العزت وایي فکرهتموه نو دا به تاسو بد ګڼئ نو چې دا بد ګڼئ نو دا غیبت بد وګڼئ او حدیث کې چې راځي نو غیبت د ټولو نه کمه درجه هغه دا ده چې سړی د خپلې مور سره بدکاري وکړي اویا پیرې نو د اویا پیرې د مور سره بدکاري کول د هغې چې څومره ګناه دی د دې غیبت د هغې نه زیات ګناه دی نو ځان ترې ساتل غواړي غیبت دی بهتان دی او تانې ورکول دي الله رب العزت قرآن کریم کې ویل لکل همزة لمزه د هر عیب لټونکي دپاره د هر تانې ورکوونکي دپاره د جهنم کنده ده الله وایي نو چې الله وایي نو کوي به هم زموږ خلک بعضې داسې هغه کوي ګورئ خبره چې ووایي نه بیا کوي یو سړی هغه میلمه لاړ دغه ته وی هلکه ته به څه خورې وی بس مال خو دال پاخه که دال ښه دي نو هغه جو د نرو ځای هغه هم دقه دال پاخه کړو راویستوه ده بیا هلته کې هغه سپي ساخوا دې خوا کوله سپي دغه کاوه چې ده ورته وی هلکه اخوا کورې شه که نه دا سر دله په دې لوړ وهمه بیا دغه میلمه وی هلکه وی سپیا خوا کېږه وی دی چې څه وایه کوي بیا ښه نو د دال خبره یې کړو نو هغه دال یې وکړو نو هلکه یوازې ما دال ووایي نو ته خو څه بل څه شی خو وکړه زه خو میلمه یم څه بل څه خو پکار دی اکرام خو پکار دی میلمه که نه نو خبر دا چې الله چې څه وایي نو بیا یې کوي
نو پکار دا ده چې موږ د الله په ضد کې رانه شو، د الله په مقابله کې رانه شو. نو الله رب العزت ته موږ له توفیق راکړي. دا کوم روژه چې روانه ده نو ډېره ښکلې په ښکلې طریقې باندې روانه ده، خو چې موږ د خپلو اعمالو څه خیال وساتو، اعمال پکې وکړو، د خپلو اعمالو حفاظت وکړو. اعمال په دې بعضې څیزونو باندې دوړه کېږي. دا بعضې احادیث چې وو نو دا خو زموږ په دور کې په اسلامیاتو کې وو، اوس پته نشته شته که نشته. نو زموږ په دور کې په اسلامیاتو کې یو حدیث داو چې الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. نورم ډېر شی حدیثو پکې واسې دا په حسد په باره کې، حسد نیکی داسې خوري لکه څنګه چې اور خشاک خوري. خشاک چې اور ورته ورته کې او دا خشاک چې دا په دې اور باندې کې دی، څنګه چې دا اور دا خشاک سیزي لرګي سیزي، نو دقسې دغه حسد چې دی نیکی خوري. نو سړی به خیال دا کړی چې ما خو ډېر شی نیکیانې وکړې، ما خو ډېر شی تلاوتونه مې کړلي او ذکر مې کړلی او په دې کې خو څه په دې سکنۍ روژه کې خو د خیر سره چیلې لم دا څه دی سیروزې لم تلی ومه، سیروزې مې لګول لا سړی چې یو سیروزه ولګوي لکه څه دی اویا سیروزې چې ولګوي، نو دا خبره پکې به راشي. لیکن هلته کې چې ته حسد کې نو هلته کې خو هغه سوځي. سړی دغه کوو پړی غړو د پروړې نه، نو دی پړی غړي نو هغه شاته ګزاري، شاته ورته بیزه ولاړه ده نه بیزه خوري، نو دی غړي او هغې خوري. هغه چې لږ ساعت پوره ساعت یې پړی وغړو نو چې هغه خواته یې وکتو هېڅ شی نشته، نو هغه دغه ته یې کنځل هم وکړو، بیزې ته یې کنځل وکړو او خبره یې الټه وکړه. نو ته غړي او زه خورمه. نو هغه خبره داسې ده چې هغه شی ختمیږي. موږ دلته کې کوو خو شاته خو ګورو نه، شاته هغه سیزلی شوي دي، هغه خوړی شوي دي. نو پکار دا ده چې موږ خپلو اعمالو حفاظت وکړو، اعمال زموږ خراب نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی تاسو مفلس پیژنئ. مثلا وی مفلس دی چې څه سره نه وي جو هغه ته مفلس وایي. نو وی نه بل شان مفلس، زما د امت مفلس. وی نه موږ نه پیژنو، الله او رسول ته پته موږ ته دی وښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د امت مفلس دا دی چې ډېر شی منځونه یې کړي، فرض یې کړلي، نفل یې کړلي، روژې نیولي، نفلي فرضي حجونه عمرې او صدقې او څه دا ټول هر څه یې کړلي او ډېر شی ثوابونه او اجرونه دا ډېري راوړو قیامت ورځې ته. خو د هغې سره سره څه چلې کړلی قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا، دا یې وهلی دته یې کنسل کړلی، دا بل چې دی نو په ده باندې بدنامي لګولي، په ده باندې د چا یې غیبت کړلی، د چا یې څه کړلي، د چا یې مال اخیستی دی. دا ټول کسان دا راجمع شو، و یا الله زموږ پې حق دی. نو هلته کې په قیامت کې پیسې نشته چې سړی پیسې ورکي، مال یې اخیستی دی مال ورکي، جیداد یې ترې اخیستی دی جیداد ورکي، بل څه خبره نه کوي. وهل ټکول یې کړلي دلته کې، نو هلته کې وهل ټکول باندې نه کېږي، د دې وهلو ټکولو هلته کې به بدله ورکولی کېږي په بله طریقه باندې. هلته کې کرنسي بل شان ده، دې چې کرنسي خو موږ څه دا روپۍ دي که نه، دلته کې سړی یې روپۍ چلیږي، سړی سعودي ته لاړ شي نو هلته کې بیا ریال چلیږي، دا پاکستاني روپۍ ته بیا څوک ګوري هم نه. او که هخوا ته امریکې ته لاړ جو هلته کې بیا بل شی چلیږي، دغسې بل ملک یې هغې کې به خپله خپله کرنسي چلیږي. قیامت ته چې سړی لاړ شي هلته کې بل شان کرنسي ده، څه دي نیک اعمال دي چلیږي. نیک اعمال د سره و جو بس بادشاه یې، نیک اعمال نه و جو خبره ورانه ده. نو نیک اعمال دي نو هغه یو لبه زما حق دی، نو هلکه څومره کېږي دومره کېږي دا وله ورکه. بل وایي هغه د هغه څه دی هغه نه مال اخیستی دی هغه دومره حق کېږي، نیکیانې هغه نیکیانې هغه له ورکه. دا بل کنزل بل ته کنزل کړلی، د بل غیبت کړلی، د بل څه کړي، دا ټول نیکیانې چې دی نو ختمې شوې، هلته کې یو تن دوه پکې پاتې شو.
وی الله زما حق خو ماته میلاو نه شو، شی ختم شو. نیکیانې چې د څومره راوړې وې ختمې شوې، دا کرنسي خو ختمه شوه، اوس خو څه شته نه. نو دلته کې زمونږ په معاشره کې هم دا کېږي، هلکه ته زما قرضه نه راکې، زما پیسې نه راکې، نو چلو کا ما باندې د دې بل سړي پیسې دي، نه هغه په تا شوې. ښه کوي که نه داسې خبره دغسې کوي، زما هغه ته نه راکې، ستا سره نشتې وسو، نو ته به داسې چلو کوې چې دا بل سړی چې دی نو د ده هغه قرضه ما باندې ده، نو هغه په تا شوه، نو قرضه په هغه باندې راغله، نو ګناه په هغه باندې راغی، د هغه ګناهونه به واغستی شي او هغه به په دغې سړي باندې بار کړی شي. هېڅ شی ورسره پاتې نه شو، نیکي ورسره پاتې نه شوه. مفلس دا دی، حکم به وشي، فیصله به وشي، جهنم ته وغورځوئ. زما د امت مفلس دا دی، اعمال یې کړلي ډېر شی، خو هغه اعمال یې ټول لاړو خراب کړي دي. په دنیا کې داسې کارونه کړلي چې اعمال یې خراب شوي دي، نو په دې حسد باندې هم نیکۍ خرابیږي. سړی حسد کوي، سړی غیبت کوي، نو د بل سړي سړی فایده کوي او خپل نقصان کوي، نیکیانې ختمیږي. یو قرض دی، سړی د چا باندې قرضه ده او نه ورکوي، وخت پوره شوی دی، پیسې نه ورکوي، نو چل کېږي وایي د ده د اعمالو نه روزانه په لحاظ سره د دومره قراتونو په لحاظ سره د ده نه ثوابونه کټ کېږي. ولې قرضه نه ورکوي؟ د بل سړی د چا چې قرضه ده هغه ته خو دا خو مزید دي، هغه خو روزانه د دغه څومره پیسې چې دي دا چې ورکړلي نو دومره ثواب ورته میلاویږي د صدقې. لیکن چې کله بیا هغه نه ورکوي نو بیا د هغه کم سړی یو وخته پورې ټیم د هغه سره مقرر کړی شوی دی، اوس هغه د هغې نه اخواته